إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله مولانا العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اوریدونکو محترمو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یو عظیم خلافت د خپل وخت د عظیم خلافت عظیم خلیفه تیر شوی دی. دی په صحابه کرامو کې الله تبارک وتعالی دله یو لوی شان چې دی نو دا وربخلی دی. محدثین علما هم داسې راویان فرمایي چې کوم ځای کې به حضرت عمر صاحب رضی الله تعالی عنه نو حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایل چې عمر کوم ځای کې وي نو شیطان هغه ځای ته دی نو نه ځي. ډېر آیاتونه او ډېر وحي د حضرت عمر صاحب رضی الله تعالی عنه د مرضا د موافق چې کوم دی نو دا نازل شوي دي. حضور پاک صلی الله علیه و آله وسلم په دغه دور مبارکه کې د پردې احکامات چې دی نو دا نو دا ازواج مطهرات دیو مراتل او رسول الله مبارک سره مناسبو دا کفار او دا مشرکین دیو موجودو. عمر سے فرمایل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کفار او دا مشرکین مرازی او دا امهات المؤمنات او داموی دومره پاکباز دینو دا زنانا داموی الله تبارک وتعالی د فردی احکامات چې کوم دینو دا راولېږل چې پردرې چې کوم دینو دا وشي. دا حضرت عمر صاحب رضی الله تعالی عنه بارک علما یو قول چې کوم دینو وی دغه ترجمه دا ده چې حضرت عمر صاحب رضی الله تعالی عنه په خپل چې دینو دا فرمایل او منسوب او د صحابو کو چې د جاهلیت کې چې دینو ډیر زیات سختو او په اسلام کې چې دینو بیا ډیر زیات سختو. د خپل حالات چې دینو هغه بیانې چې یو وخت داسو چې عمر داسو چې خلکو په د مزدوري باندې او خانم چې دینو دا نسرول دومره چې دینو د ما حیثیت چې دینو نو، لیکن چې کله اسلام الله تبارک وتعالی عطا کو نو د څومره الله مربع خلافت او بادشاہت چې دینو الله تبارک وتعالی ما درو او بیا هغه مساوات چې په کوم طریقه باندې غي جوړ کړل قائم کړل چې سفر کېږي او د غلام او د خلیفہ فرق چې کوم دینو باندې کېږي. چې بیت المقدس چې دینو فتح شو نو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه غلام راضي داخلي چې نمبر یې خو چې په وخت باندې بس ساعت چې دینو سفر زو کوم مهار ما سره او بیا به چې دینو تاسو کې سفر او بیا به مهار چې دینو ما سره داسې به دغه ځان کېدو غلام چې دینو برناسته خو چې کله دي سایانو او راهبانو پادریانو دوی چې د اخیری زمانه د امت د سلاطین نخې امت محمدي صلی الله علیه و آله وسلم چې کوم سمون ته بیان شوی دي هغه ټول چې کوم دینو نشانات په دې کې دي چې په دې کې د غلام او د آقا فرق دا وګړي چې دینو ځانې کېږي. حضرت عمر فاروق صاحب رضی الله تعالی فرمایي چې ما ته د عزت دا د اسلام چې دینو دا راکو دا دین او دا اسلام چې دینو دا ماته دا چې کوم دینو راکو او بیا الله تبارک وتعالی دومره فراست او فهم عقل ورته کړو چې د نن زمانه د لوی د قانون لوی پوهنتونه لوی ادارې چې پای کې د دې دینو هغه درسن چې دینو د قوانین پړاویږي او عمر لا ولا چې دینو دا ویل شي چې دومره هغه چې دینو دا نظام چې دینو جوړ کړو دا الله تبارک وتعالی په اسلام کې دا دومره د خزانه او د هر څه چې کوم دینو په دې کې دینو دایي دي. الله فرمایي ان الدین عند الله الاسلام. تاسو ته ما به توري دین چې کوم دینو اسلام انتخاب کړی دی چې بس تاسو چې دینو دا واله دنیا کې هدایت چې کله الله تبارک وتعالی یو قوم ته ورکړي نو دایي لپاره دی کتابونه هم ضروري دي. کتاب وسره مقدس
او شخصیت به سره اومي تاریخ د ادیانو باندې چې نظر سړی واچي نو هیڅ چېرې یو ځای کې داسې نه دي شوي چې شخصیت راغلی دی او کتاب ورسره نشته یا کتاب راغلی دی او شخصیت ورسره چې کوم دی نشته چې کوم پیغمبر او کوم نبی الله تبارک وتعالی را لېږلی دی نو ورسره صحیفې او کتاب مقدس دی ورسره چې کوم دی نو کړی الله تبارک وتعالی ته داسې هم څه ګران نه و چې د قرآن عظیم د لوح محفوظ نه مجموعي طور راغلی وی د خانه کعبې باندې ایښی وی چې راځئ او دې نه هدایت چې کوم دی نو دا الی دا هم الله تبارک وتعالی کولی شو خو نه شخصیت یې ورسره چې کوم دی نو هم راولېږو چې د دې هدایت د دې چې دی نو دغه تعلیمات د دې دا وضاحت او تشریحات به هم چې کوم دی نو دا نبی صلی الله علیه و آله وسلم به چې کوم دی نو کوي او دا به ورسره کوي بیا ورسره معجزې هم چې دی نو ورسره راغلي خو د رسول الله مبارک د امت محمدي لوی معجزه دا د قرآن اعجاز دا چې دی نو دا دی د دې نزول د دې احکام دې کې دننه ورسېدي دا ټول پکې چې کوم دی نو دی انسان د فرشتې چې کوم دی نو فرق چې کوم دی نو هم دا دی فرشته سراپا خیر چې دی نو دا دی ای کې شر بالکل چې دی نو پکې دا نشته او انسان ته الله تبارک وتعالی دا فضیلت دا غوروالی چې ورکړی دی نو تعلیمات یې ورسره هم ورکړي او نفس یې ورسره هم چې کوم دی نو دا ایښی دی چې دا چې کوم دی حق دی سچ دی دا دي خو بیا د خپل خواهشات او اختیار او ولا نفس الله تبارک وتعالی او د هم چې کوم دی نو ورکړي فرشته خو سره په خیر چې کوم دی نو شو انسان د شر او د خیر مجموعه چې دی نو دا ده دې کې به د هر څه دا ګوره یو الله تبارک وتعالی چې څنګه د دنیا عالم ازداد چې دی نو دې ګرځولې ده د هر یو شي او ضد پکې چې دی نو موجود دی مونږ ګورو مونږ په اقرباتو کې په خپل رشتهدارو کې محبت وي او دې کې نفرت پکې چې کوم دی نو وي دشمنۍ به هم انسانانو کې چې کوم دی نو وي او الفت او محبت پکې چې کوم دی نو وي دې خبره کې یو سړی غریب وي غربت چې کوم دی نو وي او بل ته الله تبارک وتعالی مال مهارت چې دی نو ورکړي کفر هم پکې دی ظلمت دي تیاري دي اسلام رڼا او نور چې دی نو پکې دی دې کې خوشحالي هم ده او دې کې غمونه دا ټول الله تبارک وتعالی په دې عالم ازداد په دې دنیا کې چې کوم دی نو پیدا کړي دي بیا علما وایي چې دا ولې چې انسان د خوشي چې کوم دی او خوشحالي کوم چې دی نو دا وته ملاويږي او غمونه چې کوم دی نو ډېر چې کوم دی نو ملاويږي یو خدای چې انسان کې د شکر ماده چې دی نو پکې دا پکې نشته الله تبارک وتعالی مو د انسان چې کوم صفات بیان کړی دي یو پکې دا وایي چې دې ناشکر چې دی نو هم دی دې نعمتونه وته ورکوم هغه قدر احساس چې کوم دی نو هغه سره نه خو چې لکه د مصیبت امتحان به راشي بیا یا الله چې کوم دی نو زیما یو خو پکې چې کوم دی نو دا وي بلکې دې جلدباز چې دی نو هم انسان جلتیم چې کوم دی نو ډېره کوي یا الله د څومره مودو شوه د څومره وخت نه زه التجا کوم دعاګانې کوم او الله چې کوم دی نو ما ته هغه نه منظورېږي جلدباز چې کوم دی نو هم دی که چېرې د انسان په دې اعمالو باندې الله تبارک وتعالی د دې محاسبه وکړه چې دا کم مې درکړي دي او ستا اعمال او کردار دا دی نو هر انسان که دا فهم ادراک ورته ورسېږي به ډېر لوی شکر چې کوم دی نو دا وباسي او د حدیثو کې چې دی نو هم راځي موضوع بلې واړې ته بیا چې دی نو ځي چې انسان د حدیث شریف کې چې کوم یو روایت دی علما پای کې چې کوم دی فرمایي چې رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم د بازارونه او د لارو ته بدترین ځایونه چې دی نو دی ویلي دي چې په دې ځمکه باندې بدترین ځایونه چې کوم دی نو دا د بازارونه او دا چوراهه او دا چې دی نو دا دي نو د دې مطلب د محدثین علما دا څوم ذکر وکړي چې داسې نه چې کوي انسان به د تجارت تم چې دی نو دی به نزي بیا دی خپل کسب تم نزي دی خپل مزدوري تم نزي دی په دې دکان کې او په خپل فارم کې به هم دی نه کینی نه د دې نه مراد دا چې عبس پکې چې کوم دی نو ناس دی او بس پکې چې کوم دی نو او دویم حدیث کې رسول الله مبارک داسې فرمان دی چې د بازارونو ته تاسو چې کوم دی نو ځئ چې دې کې د دې نه تاسو عبرت او نمونه دې کې دا واله عبرت به څنګه چې دی نو یو انسان چې نو ولي دې چې لړ شي نو دې به ځان نه کم کسته به چې کوم دی نو دا وګوري چې دا فلانه وګوره ولا جو چې کله په لار روان دی بو یې کاش
خوا کې مې د پلاني سورلۍ چې کوم دی تېره شوه دومره په یو تیز چې کوم دی نو دی لړ دومره ښه لباس چې دی نو د استعمالولی دی دومره د یو ښه کور نه چې کوم دی نو راووت زما خو د باران دی او څاڅکي دي را څاڅي دي هر څه څاڅي خو چې کله دی بازار ته ووایي دې به هلته یو کس وویني چې هغه د روټۍ په انتظار به چې کوم دی نو کاش چې ما ته یو 20 روپۍ یو 40 روپۍ چا راکړئ چې یو روټۍ به چې کوم دی نو زه پرې وخورم او لاد ته چې کوم دی نو زه اوسم دې به فوراً شکر به دغه ځای کې چې کوم دی نو بس نو حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو دې بازارونو ته د پاره د عبرت او د دې نمونه دا چې کوم دی نو دا ځای او رسول الله مبارک فرمایي چې د نعمتونو الله تبارک وتعالی وي انسان ته چې څو څونه ورکړي او دې باندې دې شکر چې کوم دی وباسي او دې احتساب چې کوم دی وکړي او دا تقریبا دا یو دورانیه ده یو چاپرچل چې زموږ په پښتو کې ګرځي داسې دا انسان چې کوم دی نو ګرځي انسان وړوکی وي لوی شي بیا هغه د خپل صحت اندازه چې کوم دی نو ورته ولګي نو حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د صحت چې کوم دی نو قدر وکړه مخکې د هغې نه چې بیماري در باندې راشي د صحت تعالی کوم الله درکړی دی لحاظ وساته چېرې مخکې په تا باندې بیا امراض راشي نو بیا به چې دی نو څنګه اندازه وي د دې چې کوم دی نو شکر اندازه کړه د دې شکر دا وباسه دین دا د عمر د دې یو قدر چې کوم دی وکړي چې فنایت در باندې راشي مرګ نو په هغه وخت کې انسان چې کوم دی نو سوي او دا انسان یو عجیبه چې کوم دی نو دی خلکو بلا چې کوم دی لیکل په دې باندې کړي دي او د دې مشاهده چې دی نو هم داسې وي چې سړی 40 کاله 50 کاله بهترین په نعمتونو کې په ناز و نعم کې وي او په ده باندې یو میاشت یو مرض راشي دا هغه هر څه چې کوم دی نو هېر شي ګنې زما ټول عمر په دې مرض کې داسې دا چې کوم دی تېرېږي خو داسې نه ده دا د انسان د ده عادت چې نو داسې دی او بیا درېیم پکې فرمایي رسول الله مبارک چې نن دله الله تبارک وتعالی مال درکړی دی او دا عزت او جاه او جلال درکړی د دې د زوال نه مخکې چې کوم دی نو دا قدر دا چې کوم دی نو وکړه هسې نه چې دا هر څه ده نه الله تبارک وتعالی چې کوم دی نو والي او تهیدس دا چې دی نو شی نو بیا به هم د دې لحاظ او د دې لحاظ دا به چې کوم دی نو کېږي دا ټول د دې ټولو خلاصه چې کوم دی نو په څه کې دا په دین اسلام د دې لبل وباب چې کوم دی نو دا چې انسان د سراپا خیر چې کوم دی نو دا جوړ شي د سراپا شر چې کوم دی نو دا چې کوم دی نو جوړيږي دین اسلام یو فطری او طبيعي چې کوم دی نو دین دی یو انسان به خیر په څنګه چې کوم دی جوړي حدیث شریف کې راځي چې په دنیا کې د یو مسلمان نه د یو انسان نه یو ځړی مصیبت او کرب او غم چې کوم دی لري کوم الله تبارک وتعالی به وي دنه د روز آخرت غمونه او تکلیفونه به کوم دی نو د لري کی اوس دا څومره چې مونږ یو کس باندې دومره د کوټې عمره بوج چې کوم دی نو پروت دی او زبر دی غلې کوم چې ستا د وس صدا سی وی او تا د هغې نه چې کوم دی نو دا بوج لري کو الله پاک به تعالی د هغې سره په آخرت او په دې دنیا کې چې کوم دی نو دا به کوم دی نو درکړي د دین اسلام خلاصه هم دا ده چې انسان د سراپا خیر به چې کوم دی نو دا جوړ شي د دې ناور او د انسان فرق هم د محققین هم دا چې کوم دی نو لیکي چې ګوره درې قسمه دا تناور چې کوم دی نو دی یو دا چې هغه سراپا شر چې کوم دی نو هغه وي اګه مثال کې ځکه مار دی کار څنګه دی کته هغه ډېر بهترین خوراک عمر کې خو خپل عادت به چې کوم دی نو کوي سبا کې داسې وي چې خیر او شر به کې دواړه به چې کوم دی نو موجي او سبا کې داسې چې هغه سراپا خیر چې کوم دی نو دا چې کوم دی نو جوړ شي نو یتن د تقلید چې کوم دی نو دا چې کوم دی نو دا وکړه داسې نه چې سراپا شر چې کوم دی نو ته چې کوم دی نو دا جوړ شي دنیا کې عادتونه دنیا کې خپل دغه اطوار چې کوم دی نو هم دغه شان چې کوم دی نو خپل دا چې کوم دی نو جوړ کړه انسان د علماء لیکي انسان وي د اونس نه دی او د اونس معنی چې کوم دی نو هغه وي مینه ده محبت چې کوم دی نو دا دی الفت دا چې کوم دی نو دی او الفت دغه چې کوم دی نو دا ورکړه یو خو د مولانا ربیع صاحب رحمت الله علیه چې کوم دی فرمایي چې دلان د جهان یاران سي قسمه ان زبانی ان ونانی ان وجانی او یو خو د دنیاوي الفت چې کوم دی نو دی نو ته زړګي مولانا روم صاحب فرمایي چې زړګي په دې دنیا کې یاران چې کوم دی درې قسمه دي ډېر عجیب قول چې کوم دی لیکل دی یو زبانی ان ونانی ان وجانی یو چې کوم دی زبانی دا چې کوم دی یار یو هغه چې کوم دی دوست دی بس په دغه جواب دی هر وخت چې کوم دی سټي په جواب
دا چې کوم دی نو څه دی دویم چې کوم دی نو نانی چې کوم دی نو وي چې کله ستا دور چې کوم دی نو وي دسترخوان چې کوم دی نو ستا وي ستا حجره او ستا دور ستا حکومت دا چې کوم دی نو داسې وي او دریم پکې چې کوم دی نو وي جاني وي چې نه هغه به در باندې د جان سره محبت دا به سره چې کوم دی نو کوي بیا چې کوم دی نو جواب هم کړی چې ته زباني سره زباني دور چې کوم دی نو تیرا وا جاني سره جاني دور ته چې کوم دی نو تیرا وا او چې کوم جاني دی نو سره جاني ته ورکوا خو دا چې کوم دی د مولانا روم صاحب رحمت الله علیه چې کوم دی نو دا غوي نظریه چې کوم دی نو وا ته به چې کوم دی دا څه نه کې انسان به چې کوم دی نو په خیر به چې کوم دی نو وي څوک د سره هر څه کوي ته هغه سره په خپل تور باندې د خیر په طریقه دا به چې کوم دی نو چلےږي الله تبارک موږ ته په دې خبرو د عمل کولو توفیق چې کوم دی راکړي موږ یو سره په خیر حیثیت موږ ته الله چې کوم دی راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ارحمك مردگان الله زموږ چې کوم دی نو ټول باندې الله رحم کرم وکړي مریضان ته دعا وکړي مریضان ته شفای کامله عاجله ولا چې کوم دی نو دا وکړي دا کا دعا وکړي من مارشوي دی الله یې ورسېد کامل نصیب وګرځي نور مریضان دي چې کوم کورونه کې باټو د الله جل جلاله شفای کامله ورکړي دیني اجتماعات کوم روان دي الله په خیر سره وکړي دا الحمدلله زموږ هم د فضلاو چې کوم د اجتماع د سربندي سالانه چې کوم دی روانه ده چې الله کو 14 فروری باندې تقریبا د نن ولا یو میاشت چې کوم دی نو دا الله تبارک وتعالى هغه په خیر سره وکړي دار کې سم شو فتنه نو ساتي کوم مرګرو کوم ځانو ناجنو ته باو سره دا روټه چې د وبو سره تعاون کړي لا ټول تر سړي چې کوم دی ورکړي دا اداره او دا جامعه الله دې ورډیر یو ورود چې کوم دی ورکړي اخلاص ته چې الله موږ ته چې کوم نصیب وګرځي قبولیت الله دې ولې چې کوم دی ورکړي نو فیض دې زینه د خیر چې کوم دی جاری او ساری الله چې کوم دی دا وساتي ان شاء الله دا غنو پس بیا د میراث آغاز بیا ان شاء الله د تفسیر دا دور به کوم شروع کیږي دنیا عمر دغه څه کال په کال تیر شي او کال لاړ شي انسان ته هیڅ کوم دی ادراک نه کیږي چې عمر څومره زر ته باندې تیریږي خو الله دې په عمر کې خیر او برکت الله چې کوم دی واچي په اعمال کې خیر او برکت واچي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله